صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صراط الذين أنعمت عليهم لار دها خلقو چې انعام کړی تا په هغوی باندې غیر المغضوب عليهم نه لار دها خلقو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې ولا الضالين او نه په لار د گمراهانو. دینه مخکې آیت کې اهدنا الصراط المستقیم کې تفصیل بیان شو چې صراط مستقیم څه ته ویل کېږي او د کوم خلکو لار چې کوم دا هغه صراط مستقیم ده. صراط مستقیم وضاحت شو چې لار د خلکو چې پچا باندې انعام شوی دی چې په هغه کې انبیاء علیهم الصلوات والسلام، صدیقین، شهدا، صالحین دا غي تذکرو شو. د دې آیت اوس ربط د مابعد سره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې اوس د هغه خلکو ذکر کوي چې کم خلکو هغه باندې د الله غضب شوی دی، یعنی د خپل اعمال او د عقیده په وجه باندې هغه د غضب مستحق شوی دی، او بعضی پکې هغه دي چې د خپل جهالت په وجه باندې د گمراهۍ مستحق شوی دی. دلته اوس کو د آیاتونو باندې غور وکړو نو درې طبقات ذکر شو. یو طبقه هغه ذکر شو چې هغه په سیده لار باندې ده، څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث رڼا کې تیر شو چې پیغمبر علیه السلام سیده کیر خراخ کلا ورپسې نورې اخوا دی خوا کیر خراخ کړي او چې دا زما لار ده، دا صراط مستقیم دی. اوس په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې دا هغه نورې لارې ذکر کړي چې دا سیده لارې نه هټ کې نورې کمې لارې دي، نو دا هغه خلک دي چې په دې باندې غضب کړی شوی دی او دا گمراه شوی دی. نو دلته بنیادی طور باندې د درې طبقاتو ذکر وسو شو. یو د صراط مستقیم والا ذکر وشو چې صراط مستقیم والا کم خلک دي، هغه خلک دي چې په حق باندې قائم دي، عقیده صحیح ده او عمل هم صحیح دی. دا غي عقیدم چې کم دی د انبیاء علیهم الصلوات والسلام مطابق ده، د پیغمبرانو مطابق ده، د صحابه مطابق ده، او د شهدا او د صدیقینو مطابق دا غي عقیده ده، او دا غي عمل چې کم دی هغه هم دا غي مطابق دی. نو په دې وجه د صراط مستقیم باندې دی چې کله د عمل او د عقیده دوانه د هغه مطابق شو نو د په صراط مستقیم باندې شو. اوس چې کم طبقات ذکر کیږي دوا نو دي کې اعتقادي فساد هم راغلی او دي کې عملی فساد هم راغلی. غیر المغضوب علیهم نه مراد څوک دي او ولد والین نه مراد څوک دي؟ نو سنن ترمذی کې حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې غیر المغضوب علیهم هم اليهود، چې دا يهود دي، او ولد والین النصارى، وې دا چې کوم دي نصارى دي، عیسایان دي. نو مغضوب علیهم نه مراد چې کوم دي يهود دي، او د ولد والین نه مراد چې کوم دی هغه نصارى دي، عیسایان دي. اوس دې د سپ وجه باندې دلته په دې باندې غضب شوی دی او دې گمراه شوی دي. د دې د گمراهۍ وجه سوا او دې باندې د غضب وجه سوا، يهود باندې د غضب وجه سوا. نو هغه روان آیتونو کې سوره بقره لسکم سل نمبر آیت کې الله جل شانه فرمایي فباءوا بغضب على غضب، چې دې د غضب د پاسه د غضب باندې اخته شو. د الله نافرمانی، تشدد، غلو او دا سيزونه په دې کې ډیر زیاتو، تشدد په کې ډیر زیاتو، او نصارى چې کم دي کې جهالت ډیر زیاتو، او بل دا چې د خپل پیغمبران یې اغیله داسې درجه ور کړو لکه د خدای غونته درجه. نو کو بنیادی طور باندې موږ په دې آیتونو باندې غور وکړو کنه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو بل ځکه قرآن کې الله جل شانه دې اهل کتاب مخاطب کړي ورته فرمایي یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، چې اهل کتاب تاسو په دین کې غلو مکوئ. نو اصل بنیادی د دې د انحراف وجه چې کوم دا غلو ده. غلو څه ته ویل کیږي؟ غلو په دین کې ویل کیږي د حد نه زیات تجاوز کول، چې کم حد ستاله پر دی دا غي حد نه تیروتل. بیا دا په دوه صورتونو کې ده، یو ته افراط ویل کیږي او بل ته تفریط ویل کیږي. افراط ویل کیږي زیاتواله کول، لکه مثال په تور باندې د پیغمبر علی السلام هم یو حق دی، کو داغې نه برکه نو خدای درجه ترسي، او کو داغې نه کمه نو ته ول بیا درجه کمه. دا الله جل شانه یو حق دی، نو هغه کو کمه نو پای کې تکثیر راځي. نو افراط ویل کیږي د حد نه تجاوز تا، او تفریط ویل کیږي د حد نه کموالی تا. دا چا چې کومه درجه د داغې نه ډیر خطر راکوس کې، او د کم سړي چې کومه درجه د داغې نه ډیر بره وخیږي، نو دا دوه افراط او تفریط دي. دې ته ویل کیږي په دین کې غلو. او الله جل شانه فرمای چې یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، اهل کتاب تاسو په خپل دین کې غلو مکوئ، افراط او تفریط مکوئ.
نو په يهودو کې چې کم دي کې د حد نه تجاوز ډیرو په بره باندې، یعنی دي د انبیاء علیهم السلام باوجود د علم نه چې دي ته په تورات کې ویل شي چې تاسو نه بعد یو پیغمبر را روان دی چې دا اسم احمد دی، محمد دی، تاسو هغه باندې ایمان وروړي، د دې نه میثاقونه وعده غشته شوی، او باوجود د علم نه دي چې کم دی د انبیاء علیهم السلام سره عناد وکړو د تعصب په وجه باندې، د خپل دنیوي مفادات په وجه باندې، او د ضد او حد درمه په وجه باندې. نو په دې بنیادونو باندې دي چې کم دی مغضوب علیهم شو چې د انبیاء علیهم السلام هغه حق چې کومو هغه اون پیژندو او داغي د حق حد نه راکته کړو. بعضی تفصیل ما مخکره روان دي په سوره بنی اسرائیل واقعیا چې کوم تفصیلی را روانه ده. په یو وخت کې د بنی اسرائیل د يهودو چې کوم دي درې سوا پیغمبران قتل کړي دي، دومره تشدد نه کار غشته دي چې د انبیاء علیهم السلام چې کوم عظمت او قدر نو هغه د يهودو نکو، نو دي په غلو کې پریوتل. او د خو دویم نمبر چې راشه نصارو ته وګوري نو دي کې جهالت ډیر زیاتو، هغه خپل چې کوم راهبان او د دې عالمانو نو غیله داسې اختیارات ورکړو چې د شریعت حلال او حرام یې بالکل غي ته پاواله کړو چې هغه دا حلال دي نو حرام دي، حلال دي او چې هغه دا حرام دي نو حرام دي. نو دونه درجه هغه له ورکړو. بیا عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي، دا تجاوز یو چې پیغمبر لې چې کوم دي د حد نه سیوا درجه ورکړه. نو دا دواړه ډلې چې کوم دي په افراط او تفریط کې مبتلا دي. ځکه الله جل شانه چې غیر المغضوب علیهم، نو دا امه محمدیه دا الله جل شانه فرمایي چې وکذالک جعلناکم امه وسطا، دله الله جل شانه یو مقام ورکړی دی امه محمدیه ته. وکذالک جعلناکم امه وسطا چې دا امت چې کوم دی پیغمبر علیه السلام ستا امت چې کوم دی دا ما امه وسط جوړ کړی دی، درمیاني امت دی، نه پکې غلوش ده، نه پکې افراط ده، نه پکې تفریط ده، دا معتدل وسطن څه ویل کیږي؟ معتدل امت دی. لکه د په مقابله د يهوديانو او په مقابله د نصارو کې دا امت محمدیه صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا معتدل امت دی. نو د دې اعتدال په وجه باندې چې کوم دی دا په صراط مستقیم باندې دي، دا په څه باندې دي؟ په صراط مستقیم باندې دي. علماء کرام فرمایي مفسرین حضرات چې دا د دین یو بنیادی اصول او قاعده شو، د دین یو بنیادی اصول او قاعده متدل ته دی صورت کې الله جل شانه خولا چې کم ځای کې تاسو غلو وینئ نو هغه د دین نه هټ کوي. په دین کې غلو څه ته ویل کیږي؟ په دین کې غلو دي ته ویل کیږي چې یو سړی مثال په تور په یو شوبه کې لګیا دی، مثال په تور باندې یو سړی په تبلیغ کې لګیا دی او هغه دا خبره وکړي چې تبلیغ نه علاوه بل یو کار د دین نه دی، اوس وګدا نه کوي نو برداشت کم دی گمراه دی، دا غلو فی دین دا مثال په تور باندې. یا یو سړی چې کم دی هغه په جهاد کې لګیا دی، د جهاد په مهنت کې لګیا دی او دا نور د دین شوبې چې کم دی هغه دی وایي چې دا ټول یې فضول کار دی، دا موږ چې کم کار کوو بس دا صحیح کار دی، دا غلو فی دین دا. د دې پیغمبر علیه الصلاه والسلام من فرمایلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مسلم شریف حدیث کې حلق المتعنتون، وی متشددین چې کم دي دا الله هلاک کړی دي، وحلق من كان قبلكم، و استاسو وړاندې چې کم دی الله د غلو په وجه باندې خلق هلاک کړی دي. نو غلو چې کم دا ممنوع ده په دین کې. په دې وجه باندې صراط مستقیم دی ته ویل کېږي چې معتدل لار وي، معتدل لار. نو کومه ګوره څومره گمراه فرقې چې په وجود کې راغلي دي، څومره گمراه فرقې په سابقه قدیم زمانه کې یا زموږ په موجود زمانه کې چې څومره گمراه فرقې دي، تاسو داغي عقاید ته وګورئ، داغي عمل ته وګورئ، تاسو ته پای کې دوه څیزونه خامخا ښکاري، یا پکې د زیات تشدد ښکاري یا پکې د زیات نرمي ښکاري، د حد نه سیوا نرمي. تشدد څه دی؟ لکه مثال تشدد دار چې یو سړی په توحید باندې دومره زور روړي چې دغه د انبیاء علیهم السلام هغه حیثیت چې کوم دی هغه دغه نه شي، او د انبیاء علیهم السلام هغه درجه هغه رتبه دغه چې کوم دی پاتې شي، دا ځان ته اهل توحید وایي. نو دی په توحید کې دومره غلو کړی دا چې د نبی علیه السلام شان کې د ګستاخی شو جوړه شو، چې داغه د نبی علیه السلام په شان کې بعضی خبره داسې داغې نه منقول دي چې لکه ته به حیران شي چې دا دومره غلو. نو په توحید کې دومره غلو، او بعضی خلک چې کوم دي هغه په انبیاء علیهم السلام په شان کې د اولیاء په شان کې دومره هغه حد درجه ته رسول دي چې د خدایانو درجه ولې یو قسم ورکړی چې د انبیاء علیهم السلام درجه چې کوم دی د حاضر ناظر ګرځولې ده، په هر ځای کې موجوده ګرځولې ده، مختار کلی ګرځولې ده. نو دا انبیاء علیهم السلام له هغه درجه ورکړل چې کومه د خدای درجه ده. نو دا دوه افراط او تفریط دي. لکه په قدیم زمانه کې چې کوم دي خوارجو پای کې انتهایی شدت او هغه په علي رضی الله تعالی عنہ باندې په نور جماعت باندې د کفر فتوی لګولې وي. د علي رضی الله د جماعت نه شکل په جنگ صفین کې او جنگ جمل کې هغه جدا شو، نو بیا په هغه باندې د کفر فتوی لګولې، تشدد پکې ډیر زیاتو. نو ګوره چې څومره گمراه فرقې چې کوم دي تاسو داغي ته وګورئ، نو پای کې به تاسو ته دوه خبرې ښکاري، یا به تشدد پکې ډیر زیات وي یا به پکې نرمي ډیر زیات وي. او دا دوه چې کوم دي د راه حق نه دا لری جماعت دی. اهل سنت والجماعت چې کوم دي دا معتدل جماعت دی، اهل سنت والجماعت چې کوم دي دا معتدل جماعت دی. نو ځکه چې کذالک جعلناکم امه وسطا، یعنی دا سه معتدل جماعت چې نه پکې غلوش ده، نه پکې تشدد شته، او نه پکې د حد نه زیات نرمي شته، نه شخصیت له دومره لوی درجه ورکړي چې د خدای درجه ته رسي، او نه چې کم دی د هغې په شان کې دومره ګستاخي کوي چې هغه د خپل مقام نه مخکته راغورځوي. نو دلته الله جل شانه بنیادي اصول موږ ته بیان کړی دی. او بل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې لکه بعضې هغه خلک دي چې د الله جل شانه
په کلام کې داسې تعویلات کوي د مغرب نه متاثر خلک مغرب زدا چې کوم د مغربي تهذیب نه متاثر خلک دي نو هغه د الله جل شانه په کلام کې داسې تعویلات کوي یعنی د دې داسې معنی بیانوي چې هغه معنی نه صحابه بیان کړی دي نه تابعین بیان کړی نه پیغمبر علی السلام نه هغه معنی د قران ثابت تا هغه چې کوم دی جدید او هغه خپل فکر سره د مغرب تهذیب د بار لار اوارول د لپاره لکه په دې ګټول نه بنیادی جاوید احمد غامیدی دی برن سبا وخت کې چې د دین تحریف په دین کې مکمل تحریف ملحد دی د دې زمانه چې هغه درجم سا قانون نه چې کوم دی هغه پای کې تعویل کوي د نور سزاګانې چې کوم قانوني حدود چې کوم شریعت جاری کړی دي هغه دا حدود چې کوم دی نشته دا د قران پایتونو باندې صحابه نو پوښوي مفسرین په دې نه دي پوښي زه په پوښیم په دې زمانه کې په دې زمانه کې دا علامه د اسمان نو وحی راځي دې په دې باندې پوېږي او څونه مفسرین دا سوار لسو کاله چې مفسرین کوم تفاسیر کړی دي صحابونو چې کوم درجم قانون مو راغلي دي او بل وی کافر یا قادیانی ته موږ وی کافر نشو ویلې وی هغه ځان د مسلمان وی نو موږ ورته کافر نشو ویلې لکه دومره د مغربي تهذیب هغه لارې حواري او په قران کې داسې تعویلات کوي نو دا ولد دوالین کې شامل دي دا طبقات چې کوم دي دا په گمراهانو کې شامل دي چې د دین هغه نوې معنی چې کوم دي د ځان نه بیانې دا دین چې کوم دي هغه معتبر دي چې څنګه پرون موږ وې چې دا کم د بر نه روان دي دک منتقل را سینه بسینه چې کوم منتقل شوی دک دین دي اوس کې اوسړې په داسې نوې خبره کوي چې هغه صحابو نه منقول نه تابعین نه نقل شوی په تفسیر کې نو د ځان نه چې کوم دي هغه کول دا محض عقل دی دا محض عقل او گمراهی ده نو دا طبقات الله جل شانه بیانې چې صراط الذین مخک بیان شو اوس بیانې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې دا غضب کړي شوی دی په هغه باندې چې کوم متشددین دي سړي کوم متشددین دي او تشدد نه کار غشته په عقیده کې او په عمل کې ولا الضالین او نه بلار د گمراهانو او نه چې کوم دی د گمراهانو په لار باندې چې هغه کې نصارا داخل دي او د دې زمانه چې څومره خلک کم چې کوم دی انبیاء علیهم الصلوات والسلام لا دونه د خدای درجه ورګي یا اولیاء او صالحین لا د اولیاء او صالحین خپل یو مقام دی داغي عظمت دی داغي او رتبه ده ولیکن دا سه هم نه چې ته هغه ته رابلنه کې او داغي خپل اولاد غواړي داغي نه چې کوم خپل حاجات غواړي مخکې یا کناب دوی یا کنستین دا خبر تیر شو چې حقيقي مشکل کوشا حاجت روا صرف یو د الله ذات دی اولیاء الله هغه د الله نیک بندگان دي داغي نه په وسیله سره دعا غوښتل جایز دي ولیکن هغه بالذات باندې داسې ګلن چې هغه نه مونږ غواړو یا ولی الله یا د الله ولی یا غوث اعظم مثال په تور باندې چې مال ته باندې اولاد راکا یا چې کوم دې ته مال پلانې کارو کا نو دا ناروا او دا سوچ شرک دی د دې سونو چې کوم دې ځان ساتل پکار دي نو په دې آیتونو کې الله جل شانه چې کوم دې دا سورتونه بیان کړو چې د غلونا الله جل شانه ممانعت فرمایلو نو په دې پورا سوره فاتحه کې اوس چې کوم دې لومبني آیت کې د الله توحید بیان شو رب العالمین کې لومبه صفت بیان شو الرحمن دویم صفت بیان شو الرحیم دریم صفت بیان شو مالک یوم الدین سلورم صفت بیان شو ایاک نعبد و ایاک نستعین کې الله د استحقاق د عبادت ثابت شو او د الله نه خاص امداد غوښتل ثابت شو اهدنا الصراط المستقیم نه دعا شروع شو چې بنده د الله نه دعا غواړي چې الله ما په صراط مستقیم باندې ثابت قدم اوساته او هغه صراط مستقیم په کوم باندې چې انبیاء علیهم الصلوات والسلام تلی صدیقین او شهدا تلی دي او ما د هغه لار نه اوساته کوم خلک چې غلو په پیدا شي او په دین کې یعنی د يهودو او د نصارو د لار نه او کوم خلک چې د دې په لار باندې کوم دي روان دي دا غینه مونږ ساتي بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي حدیث قدسی دی وی الله جل شانه فرمایي قسمت الصلاه بیني وبین عبدي نصفین الله جل شانه فرمایي چې ما صلات یعنی سوره فاتحه ته صلات ویل شوی په دې حدیث کې ها د دې مراد صلات ویل کیږي ګرمه کې دعا ته ویل کیږي مستم ویل کیږي خو دعا ته اصل معنی دعا ده او بیا شریعت کې معنی چې کوم دی مونږ ده نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی الله جل شانه فرمایي قسمت الصلاه بیني وبین عبدي نصفین چې ما دا سوره فاتحه په خپل میانس کې او د خپل بنده په میانس کې په دوه حصو کې تقسیم کړی دا وی اذا قال الحمد لله رب العالمین وی کله چې زما بنده الحمد لله رب العالمین وی نو الله ورته جواب کوي الله سره هم کلام الله سره هم کلامي کوي خاص سوره فاتحه کې حدیث کې راځي وی کله چې الحمد لله رب العالمین وی نو الله جل شانه ورته فرمایي چې حمدنی عبدی وی زما دې بنده زما حمد بیان کو زما ستاینه وکړه وی چې کله الرحمن الرحیم وی نو بیا ورته الله جل شانه فرمایي چې اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا وکړه زما تعریف یو کو بیا چې کله وی بنده مالک یوم الدین وی نو الله جل شانه ورته په جواب کې فرمایي چې مجدنی عبدی زما بنده زما تمجید بیان کو زما بزرگی بیان کړه او چې کله دا بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله ورته جواب کې فرمایي چې هاذا بیني و بین عبدی ولعبدی ما سال وی دا زما او زما د بنده په میانس کې دا او زما بنده چې سغواري زبر لا غور کوم او چې بیا کله وی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو بیا ورته الله جل شانه فرمایي چې هاذا لعبدی ولعبدی ما سال وی دا زما د بنده د پاره دا او بنده چې زما نه سغواري زبر غور کوم په دې پوره سوره فاتحه کې الله جل شانه بنده سره کلام کوي
الله بنده سره کلام کوي نو دې ته په دې وجه باندې د سورې فاتحه باندې ډېر غور پکار دی او چې کله سورې فاتحه وایي دې کې دا سوچ کوي چې ما سره اوس الله خبرې کوي اما ته الله الحمدلله رب العالمین نه پس وایي چې زما بنده زما تعریف کو الرحمن الرحیم نه پس راته وایي چې بنده زما چې کوم دې ثنا وکړه مالک یوم الدین نه پس راته وایي چې بنده زما تمجید بیان کو یا کنابود و یا کنسنا نه پس راته الله وایي چې دا بنده زما دی او زما بنده چې سغواړي زبا غل ورکوم اهدنا الصراط المستقیم ولد والین پورې دا تصور پکار دی چې الله ما سره دا خبره کوي چې الله ما ته وایي چې دا تا ما نه دعا وغوښته او تا چې ما نه کوم دعا وکړه دا بل ز قبولوما نو پورا سوره فاتحه الله جل شانه چې کوم دی هغه په دې کې دغه ترتیب سره بیان کړه الله جل شانه دې ټول عمل نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين